د قرآن عاشق، د محمد رسول الله عاشق او د الله عاشق. په داسې موقع باندې چې به امام الانبیاء اعلان وکړو، نو صحابه ځوانان مجاهدین به د یو بل نه مخکې کېدل، وایي د الله پیغمبره زه ځم، بل به وایي نه زه ځم. نو دا یو صحابي د چې راغی مسیلمه ده، نو چې څنګه ورسره مخې ته کېناست حاضر شو، نو مسیلمه ورته وایي وایي څه خیال کوې؟ اتشهد انی رسول الله؟ وایي څه ګواهي کوې زما په پیغمبره چې زه د الله پیغمبر یم که نه؟ نو دی غلی شو. وی اتشهد ان محمد رسول الله؟ اذا محمد رسول الله په پیغمبرۍ ګواهي کوي؟ نو ورته ویل نعم اشهد ان محمد رسول الله. وی ګواهي کوم چې محمد د الله رسول دی. نو ولې زما په پیغمبرۍ کې ستا شک دی؟ وی زما په پیغمبرۍ ګواهي نه کوې؟ نتكلم تعالوا أتشهد أني رسول الله؟ وزمان پیغمبرے گواہی کیو کنا دیورتا وکنیم ستادا خبرتا ورما چی دا تسوئے یونی کرو ستا پا دی خبرت ہو بشو. نو تو بار بار دا خبر تکرار کړه، خو چې کله پوه شو چې دې زما پیغمبر دی نه مني، نو خپلو پولیسو فوجیانو ته یې وواهه چې راشئ د سزا دپاره چې ګپ مقرر و، ورته یې ویل د دې ملګري نه خپې کټ کړې، نو دواړه خپې دې کټ کړې. بیا ورته وایي زما په پیغمبرۍ باندې ګواهي کوې که نه؟ دی ورته بیا وایي زه کوم یم ستا دا خبره نه اورمه. دې دواړه لاس دې کټ کړې، نو دواړه لاسونه یې دې کټ کړل. نو بیا ورته وایي اوس منې او که نه؟ ستا دې خبرو منلو ته تیار نه یم، د دې اورېدو ته تیار نه یم. نو بیا ورته وایي دواړه غوږونه دې کټ کړي، نو دواړه غوږونه یې څک کړل. وایي اوس دې څه خیال دی؟ دی ورته بیا وایي نشم منلی، ستا د خبرې اورېدو نه کوم یم نه اورمه. هغه ظالم به ورته وایي دواړه سترګې ترې راوباسئ، دواړه سترګې ترې راوایستې تر دې پورې فقطعه عضوا عضوا، یو یو اندام یې د دې نوجوان مجاهد ته کټ کو پرې کو، فمات شهیدا، شهید شو. دا ځوان د قیامت په ورځ به یو یو اندام واس کوي، یا رسول الله ستا په ختم نبوت باندې زبلاني نوجوان قربان کړی، او دا یو ځوان امام الانبیاء وایي څوک به ورشي؟ نو فیروز رضی الله تعالی عنه وایي زه به لاړ شم. نو دی لاړ، ډېر لرې دی چې کله مقام ته ورسېد، نو چاپېره لښکر او د قرآن عاشق او د محمد رسول الله عاشق چاپېره ګرځي، ځان له لار ګوري چې زه به سخت درته دلته رسم. د په یوه دروازه ورته خلک وایي وایي ده سره ملاقات خو ډېر ګران دی، او دوی وایي دا صحابي د پیغمبر علیه السلام
چې رباني چې رز را ختم شوه لاړه او چېرته ناکام شو او زړه کې مې دا ارمان دی چې ربا ما ورته ورسوه د چاپېره ګرځم د یو کس را باندې پېښ شو وی ما ورته ویل چې یاره مې پلاني سره مېلاوېږم وی چې د پیغمبر سره وی چې او وی چې د ده سره مېلاوېدل خو ډېر ګران ها یو لارې شته وی هغه لار څه ده نو دی ورته ویل هغه لار د ده بیبي او ښځه وی هغه د دفتر دی لاړ شه د هغې سره ملاقات وکړه درخواست ورته کېږده هغه به دې ورسره مېلاو کړي بله لار نشته نو ده ویل بیا خو خبره اسانه شوه چې کله دې لاړو بیبي سره ملاقات وکړو درخواست یې ورته کېښودو د هغې چاپېره وکتل چې څوک شته خو نه ورته وایي مېلمه به مېلمه وی ډېر بېخونده مېلمه یې دې فرید سره ملاقات سره نو دې پوه شو چې دا بیبي څوک تا کړه نو دې ورته وایي چې د هغې د زړه حال یې معلوم کړو نو وی خوښه دې نه ده چې تا دې وبه ارام کړم او د آخرت په دې بېغمه شي د هغې ورته په غوږ کې وویل دا کار دې وکړو ټول د خدای نه څه غواړم او دا دروغجن دی حقیقي پیغمبر آخري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی ورته وایي ما ته لاره برابر کا بیبي اعلان وکړو لاره برابر کې ډېر د لرې د یو مېلمه راغلی دی زما د خاوند سره ملاقات غرض دی په اهمو خبرو باندې مشوره کوي د ورسره د مسلمانانو ورو لارې ورته برابر کړي یوه دروازه کوله او دغه بله دی ورته وایي چې داسې به کوې چې کله زه دلته شم نو ما پسې د دروازې د بار نه بنده زه پوه شه دې پوه شه خو چاپېره نه خلک لرې که چې بار څوک د ده وازونه اوري نه او بیا چې داسې زه کار تام کړم سټیم بس چې ته پوه شې نو ما ته به لارې کولی وکړي بیا به زه اوسم چې کله ورته لارې برابر شوې دې تک ته ورسېدو بیبي ورپسې دروازه بنده کړه لاو لښکرې چاپېره لرې کړې نږدې پورته وکړې اصل چې دا خبرې واورئ دا پټې خبرې د چې ورسره دلته خبرې وکړې او پوه شو چې ظالم خو ډېر لوی ګستاخ دی او ډېر لوی دروغجن دی دا حمله یې پرې وکړه مری نه یې راټینګ کړو لاندې کېښود پاس ته یې ګوډې باندې او په بله ورسره چاړه وه هغه یې ورپسې راواخیسته وی اوس چې دې دعوې ته رسول دا ته چې کومه دعوه کوي دا د قرآن عاشق او فیروز دهلوي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بس دغلته زړه کې وکوس کړي چې فیروزه کامیاب شي او همدغه پیغام چې د ده نبی علیه السلام ته ورسېد نو اعلان یې وکړو فاز فیروز کامیاب شو چې کله یې د چاړه په مری باندې کېښوده نو د خلار اوازونه شروع کړل د بار چاپېره د ده اواز هغه خوږ شو چې چا واورېده نو په منډه یې بیبي پسې لاړل وما لنبینا یغرغر غرغرة الثور وی زموږ په پیغمبر باندې څه شوي دي لکه د غویي په شان خندا د بیبي خو پوه وی چپ شئ ان نبیکم یوحی الی وی ستاسو پیغمبر دا نه و چې زما
وستاسو پیغمبر ته د دروغجن زابر وحي شروع ده چپ شي وحي ورته شروع ده دا د وحي ده او یو وخت په نه کوي لږ شي چې کله د خبره پام کړه او خبره په ډډې کې درته نبی بي رااله دروازه ورته پورا کړه فیروز دهلوي رضی الله تعالی عنہ وویل چې دلته کېدم نو ډوړ پسې اړي او بیا تیاره خوره وه او خپو سره سینه راووتم او ما ویل چې یا الله ستا ډېر ډېر حمد او شکر کامیاب شم په خپل مقصد مسلمانانو ورو دا د قرآن اشعار دا ځوانانو د خپل ځواني د محمد رسول الله په ختم نبوت باندې قربان کړه او دا د قرآن په سچ باندې عاشقان په رښتوني عاشقان د قرآن